په شب قدر بازار کې د تجاوزاتو د برمار د وجې د ټریفک جام چې کومه مسله ده هغه وخت په وخت باندې ګمبیر کیږي د حل کېدو نوم نه اخلي. د شب قدر چې کوم دکانداران دي یا خو د دکان مخې ته خپله سودا ایښې وي او یا یې مخې ته ریړبان یا چبړي پروش کېنولی د هغوی نه کرایه اخلي. د دغې تجاوزاتو له وجې که هغه زنانه دي که هغه پیدل خلک دي که هغه طلبو طالبات دي د سکول ماشومان دي د هغوی ته ډېر مشکلات مخې ته راځي. او د دې نه علاوه په دغه شب قدر بازار باندې د ضلع مومن نه یا ضلع باجوړ نه امبولینسز اکثر راځي د هغوی ته هم ډېر رکاوټونه مخې ته راځي. د شب قدر کوم سیاسي او سماجي خلکو بار بار د متعلقه ادارو نه د ذمهدارو خلکو نه مطالبې وکړي چې دغه سړکونه د تجاوزاتو نه خط عوامو ته دي سهولت ورکړی شي، خو تر اوسه په دغې باندې نوټس وانغستلی شو. په کار د حکومت لا چې په دغې کومو سړکونو باندې د عوامو د سهولت دپاره کروړونه اربونه روپۍ لګېدلي دي، په کار دی چې کي دغې نه تجاوزات ختم کی او دغه د عوامو سهولت دپاره کلاو پرېږدي چې دوی ته هېڅ رکاوټ مخې ته نه وي. که هغه امبولینسز په دغې باندې راځي، که هغه پیدل خلک که هغه طلبو طالبات یا بیماران په کار دی چې دغې خلکو له سهولتونه ورکړي او دغه تجاوزات ختم کړي.